بتا ستا په خور خار کې بیرون کچره گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. د دې نه علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریر به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي. ټلیفون نمبر دی 255 الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كاف يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. أما بعد جملة لا يلهني گفتانی جملة لا يلهني گفتانی ہست دانا رحمت للعالمین. پریشانیاں میری ان سے نہ کہنا، پریشانیاں میری ان سے نہ کہنا کہ وہ بھی سنے گا پریشان ہوں گے، کہ وہ بھی سنے گا پریشان ہوں گے. درود شریف ہوا جی. حضرات علماء کرام
او زما محترم او مشران او کشران، دانن جلسہ ستاسو پدی جماعت کے دا انجمن تبلیغ قرآن و سنت زیر اہتمام مناوی کی لگیا ہے۔ عزیزانو پدی ورځو کې دا انجمن په جلسوں کې د علماء قسمه قسم تقریرونه تاسو واورید۔ اگرچہ داغي تقریرونه په اردو کې، خو الحمدللہ سمره پښتانه چې دي ټول اردو پوهیږي۔ بیا پوسټرو کې امدام لیدلی دي چې فلاں صاحب فلسفہ امام حسین پہ تقریر کریں گے یا فلسفہ شہادت پہ تقریر کریں گے۔ عزیزان دا ٹھیک ازما عام طور دل شیعگانوں پہ پوسٹروں کی بھی ازما خوف نہ دے۔ فلسفہ صحیح، فلسفہ شہادت سمانا مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ تے سڑے راغے وی جی پدے پینزو منزونو کے لویا فلسفہ صدا اگر لویا فلسفہ پکی در تویم کا وڑا ہوا ہے لویا فلسفہ پکی صاحب لویا فلسفہ پکی دا خدای حکم دے خبر اخلاص اوس خدای ولی ویلی دی چې پینځه منځونه کوو نو ورشته ته تاسو کا کتا سو خیال وکړي عزیزانو زه ډېر موده پس تاسو دی جمعه تر غلې ما نو خبرې ډېرې دي او خفقېږي بوم نه عرض داؤ چې په پاکستان کې په قسمونو خلق دي، قسمونو یوازې فلسفو والا ندي ممکن هم دي۔ اس ملا واحده فرقه په دې ملک دا سے پاتې ده چې کم غم بجاری کد قادیانی غم جاری التبل ورته پرویزه چغه وي، کد پرویزیت غم جاری الته ورته چکراله چغه وي، کد چکرالی غم جاری الته ورته بهاوله چغه وي، که هغه غم جاری الته ورته کمیونست لکای وي د ګیدړ غونډه اوس جاری بکم کوي او د هجران غمونه بل د پاکستان غمونه یو د هجران غمونه بل د پاکستان غمونه دغه دواړه باز غمم ترکما یا محمد عربی یو د هجران غمونه بل د پاکستان غمونه
دغدوار باز غمم ترکما یا محمد عربی. اس کم غم بجا کہ کمیونسٹ لا ٹینگے التدر نہ خزے دومره لره لاړې دومره لره چې دا چرته تاسو په دوربین کې وګورئ چې د پاکستان خزې به بیا تاسو سپینو بورکو تراولې او بس سپینې بورکې به ورته سر کوي یا د خار خلک به دلاخې ور واغوندي او په پرده کې به وګرځي. خوب مم لیدلی عرض داو چې دا تاسو چرته خوب هم لیدلی دی چې په پاکستان کې به زه شیعو ته وایم چې تاسو فلسفه شهادت حسین باندې تقریر مکوئ. تاسو تقریر وکړئ پرده زینب باندې، حیا زینب باندې، غیرت زینب باندې، شجاعت زینب باندې تقریر وکړئ. فلسفه شهادت پریدا تقریر پدیو کا چې امام حسین د سر پر کولو پټین کې بی بی زینب تا د سطر تلقین کړي. سچلوے مولا راغلے دے او تقریر بکیو داسې ظلم وشو مونږ هم ورته په جړا شو تاسو ورته جاړئ. یہ ہوا کیا ہوا آخر رنگ لاتی ہے حنا پتھر پہ گس جانے کے بعد، رنگ لاتی ہے حنا پتھر پہ گس جانے کے بعد کہ یزید ظلم نوے کرے او امام حسین شہید شوے نوے ننن بسیدہ شباب اہل الجنت سنگو. دے خدا سی مثال ہے. امام فخر الدین رازی یو ډیر لوی مفسر دی، تقریر کوي ډیر خلق ناس. یو سره را پاسې دی صاحب پارام کې جنت څه ته وي کور دی وی ډیر خسته کور دی وی زما داسې خسته کور دی چې والله که په شلو جنت یې ورک جنت څه کور وی حورې به یې پکې وی خپله ښځه مې دومره خسته ده چې په لک حورو یې نه ورکو. وی نو نور څه غواړي؟ وی نہ دوزخ کا ڈر ہے نہ جنت کی خواہش، وہ جنت تو پہلے عطا کر چکے ہیں. نہ دوزخ خبر دا او نہ د جنت دا نہ د حور دا او نہ د غلمانانو دا خبر صفا دا په خدای مینم که خدای مسلمان شو یعنی زبر د جنت لالچ ته مسلمانۍ گم چې خې کمرې وي او نیرونه وي او خادمان وي او صاحب پکې حورې وي او غلمانان وي. نه په خدای مینم که خدای را تزان خې مسلمانۍ گم کینی والله کېشم. وبو کې د څه شیخ صاحب منځونه چې که خدای جنت راکړو خو شو
اجي صاحب ته څنګه تلې دا دومره لوی سفر که خدای جان اوس خو اجنه لنګه شوی ده صاحب چې ګوره یو بهیر را روان خو ورتلو موم زړه شین شو دغه ګوره اجي صاحب څه چې خدای جنت راکړ نه نه جنت نه دوزخ خبره وکړه د رابعه بصری یا الله که عبادت دې د پاره کوم چې مال جنت راکا خدای عمر لمه محرومه کا عمر زما فاضل کی ولی کا چې رابعه بصری د پاره بچره جنت نه اے الله کا عبادت دې د پاره کوم چې ستاد جهنم نه یریګم خدای عمر لا ما جهنم واجب کا ټول عمر می پکې واچو خو ته زما پزړه پوي پزړه صرف ګوره د خدای ذات پويږي بل څوک نه پوي کپويږي اگر چې پاکستان کې ایوب صابر کے مشہور نجومی کے کرشمے ہاتھ دکھا کر دل کی حالتیں پوچھ پاکستان اسلامی مملکت اخبارات د کفر تشہیر کی د کفر اشتہارات چھاپ گئی بیادا بدبخت قوم ورزی لاسونه ورتخی آچ ورتڅوي دیتی یقین کی قانون وورا من اطاع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم ساحر جادوگر ته سړی راغې او لاس ورته وخوده هغه چې ورته څو او د په یقین کو نو د کافر شو په قرآن چې کوم پر رسول الله نازل یو سړی داوي چې زه به پالګر تلاس خیم یقین په نکوم اس ګورم چې دې څوي دا اخلاص خودون کې چې دې د دب یو عبادت سلويخ ورځې د خدای په در کې نه قبلي نن استعمل دا استعمل کړي ابل اور استا سوکت جنگ اخبار کې چې اوس بسرین بچی وروي اے شرمې دلو اے شرمې دلو خزه خو دیوارا لنګې دی اوس بسری هم لنګي دیخوا وګوره وکه بیا فوټو یې ور کړې دي الک دې دا ستاسو غوندې سره دی دا ډیانا کټ سره دی او بلاربیږي او ملنګيږي بمدغه بلنګيږي دا سره دی او دومره ولا خېټه جوړه کړې بیا په خېټه لاس انداسي خېټه کتلین دي تاسو پوښتنه تاسو وایي د ملک ته د دې اشتهار ډېر ضرورت وو چې مرد بھی بچے جنے سړی بم بلار دی اډو د بار ملک اوله بار ملک کله خود سپی هغه او سپو کې څه فرق دی انګريز او سپی کې څه فرق دی روسی او سپی کې څه فرق دی کشته پکې مونږ خو انسانان یو کنه هغه اوله او جوکر ملکا جوکرانو تاسو ولې د امریکای په غلو تیزونه اچوي دي تاسو کله کله دا اف بی راشي ملازم سپګمې ته راکټ خطلې دي دا ساده مليان چې دی وي دا سپګمې ته څو خطش دې خپل کې تلې چې تمکن مليان دي تر قیامت به کې عقل تر
زویم چې سپوږمۍ ته راکټ نه دی ختلی زو که ستاسو پلار کی ایمانی راشي ماته ثابت کړي ټول یونیورسيټي کالجونو ته چیلنج کوم چې راشي او ماته ثابت کړي چې د امریکای راکټ چې د سپوږمۍ ته ختلی راشي نږدې راشي چې د سپوږمۍ کې درته پړی چوم دیکھو ګوره ترالی قرآن درته په سرک دم قرآن چې تالی دلې چې د امریکای راکټ سپوږمۍ ته ختلی قرآن درته په سرک دم ته به نه ما خو نه لیدلې اخبار کې راغلی ها اخبار احتمال د صدق او کذب دواړو لري خبر دی خبر احتمال د صدق هم لري خبر احتمال د کذب هم لري ٹھیک شو د امریکای اخبار ویلي دي چې زما راکټ سپوږمۍ ته لاړو بیا دا غزنه کانی راوړ بیا په پاکستان کې پرېل باندې نمایش شو چې دا د سپوږمۍ کانی دي دا د امریکای وینا و زما کا جناب محمد رسول الله ویلی دی زما پروردگار ویلی دی سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام زما خدای ویلی دی چې محمد رسول الله دسترگو پرب کی ماسمانونو تا بوتلو او ما سره راز و نیاز شو نو چې کومه خبره خدای کړی دا کومه جناب محمد رسول الله کړی دا و بدبخت قوم هغه ته نږدې ناراضي اغم بالکل په وګ نه لګي کومه خبره چې د پلار کړی دا او پلندر دې کړی دا هغه لدی دومره هوا ورکړه چې اسمان لدی ورس بدبخت قوم راکټ صحیح سپوږمۍ ته ختل زدا هغه قال غلام او تابعدار ما چې سپوږمۍ خلعت سکے چې چاوړ اسمانونه عرش کرسی لا مکانم پارک او په دغه سترګو د خدای په دیدار مشرف شو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بیا تپوس کی چې یو دوست چې بل دوست تزي څه توفه ډالۍ وړي حبیبت ته چې د دنیا نه راتلې تا مال سره وړي بیا عقل ګوره شان ګوره عقل ګوره مونږ کې عقل چرته دی که مونږ کې عقل وې مونږ به داسې و یا رب چه حکمت است که ناکسان کسان شدن به حکومت پاکستان همه بابوان شدن ټول بابوگان دي مونږ کې عقل نه مونږ به داسې شان ورک مالا دې ستو فراوړي سردار کونین ورته وایي التحیات لله والصلوات والطیبات اے پروردگارا تعالی میں توفد منزنون او تعالی میں توفستاد پاکے بیان اولو راوڑی دا ستا پاکی بو بیانو ستا توحید بو بیانو ستا تقدیس بو بیانو سنگ شان دے آغا سے دا توفی پیشکش ورطا ہوش جواب سوشو السلام
السلام عليك ايها النبي. اے حبیب زما د طرف نه دی پتا باندې سلام وی. سردار څه وای؟ اے الله زه خو یوازې نه ما سره مرګري دي ډېر زیات. السلام علینا وعلى عباد الله الصالحين. اے اللہ پما خود سلام ہوئی لیکن ستاپ بندگانوں کے چسوکنے کاندی پا ہوئی دم سلام ہوئی. ز دا اغاقا تابدارن چه دا چاپ لا مکان کے خدای سرا راز و نیاز شوه. بیا اخلاق څه دي؟ ما ته ګوري، ما ته پکو ته مرګ دی خو ګوري دا سناست یې لکه د موټرو کې خلکو هغه یو مارغنی کینولې دا څه ګوګوان غوندي سم کې نه خلایم خوار نه کا. اوس آینده به تاسو راځي په دې ملک حکمرانان به یو طالبان به یو مليان به لا د ملک بیړه تباہ ده. دا ملک داسې ورکته لکه د غوی پاس غاښونه چوري. تاسو په ایمان تاسو کې به د اهلیتي چې د ملک حفاظت وکوي، دا ملک به سنبالوي. تاسو خیال لرئ؟ خبره نه پوهیږئ بل او زه دې حال ته پکی ته ګوري چې پکی چالو شو سوکا خوا ګوري سبدې خوا ګوري. ویل کبوت چې پرانو سترګو دوي لکه بوت چې پرانو سترګو دوي اسه ز په بیدارای کې وړه خواب یما یخم بوت ته ګوره کنه رڼې رڼې سترګې غړې نظر یې نه لګي. دا ملک هغه بوتان دي. تاسو خیال عرض مې داو چې سپوږمۍ څه شی دی د سردار کونین د شان په مخ کې داغه نامه نه لای او امریکای را کټته را بشي جمعات ته مولا صاحب را کټته دې کنه نه نه دې بالکل نه دې تا جوړ کړې دې تا جوړ کړې ته خو په دې ملک یو ہے تر اوسه پورې دې استن جوړه کړې ده. یو استن پرزید بار ملک نه راوغواړي په کراچۍ کې په ډیبریټیټ کې وې دا پاکستان سمبل دی. دا پاکستان جوړ کړي. پاکستان ته ګوره ابای مې لیوانه شو په تورجنی باټینګ غواړي. دا تا ګوره جیپونو جوړولو تا ګوره لارو موټرو جوړولو تا ګوره دارو دي خلاص به وګوره په صوبه سرحد کې وګوره دا پښتانه یا به مرزان لوبي ٹھیک ده مرزان بلوبي یا به سپی ساتلی سپی بجنګي یا به چرګان ساتلی چرګان بجنګي ٹھیک ده یا چیزګار شنه تاش بکي. دا خلق یا با پچیسی کوي یا با کرمبوډي نه کوي. په دې بیٹکو کې وګوره چاله چې خدای بیٹکه ور کړی بیٹکه ور کړی هغه کې وګوره کرمبوډ بفروتي. په دې دکانونو التزمونګه د دوايي دکان دی الک براشي جی د کرمبوډ پاوډر شته کرزم منډه کی حالت نتو بدبخت قوما او کم بخت ملکا
او غرق او تبا ملکا ملک لا دی اڈی دا سی جوڑی کی چاہندہ بدن ادڈس امید سنگا کئے آئندہ بدن توقع سنگا کئے چھدے بند ملک دفاعو کی چاچ پکور کی امبر سرئی میخ ساتلی دی دچاچ رم بنے فرمائش وی سیاروی او پختانو تاسو په شیخ آباد کې د اشنغر پختانه اوسېږي نینګه پختانه نینګه پختانه نینګه دغه یې کنه نینګه دی خبره نینګه په هغه وخت کې پختانه چې سیرال لګېدلې او بلو پرنٹ چلیږي او د مینګه پښتنو خزم ناشته او د مینګه لونم ناشته او د مینګه زامنم ناشته نه شرمېدلو هغه وخت کې پښتاني دی خو ګوره تاسو هغه وخت کې پښتانه یې چې د جمعې په ورځ د پهلوانانو کشتي وي دا سنداگان بالکل یو چرنا غوندې دوه ګوتې ټوټه په دې ځای تړلي دا سنداگان او مینګه ورته ناستي او دا سنداگان دغه کوي ښځه په میړه ور وغورځېږي چې میړه په ښځه ور شرمېدلو دیکھو گورے 38 کروڑ روپے د صدر په ټي وي سټیشن باندې خرچ راغلي دي 38 کروڑ روپے دا حکومت ته په دغه سترګو ړوند شي چې دا په کمی ګوري د ملک ته د ټي وي د سټیشن ډېر ضرورت حاجی د پېښور ته او بیا رنگین کو پر رنگین مم تسلی نه کیږي پم در باندې لګېدلې ده نو په شل زره روپے موچیانو کوچیانو ننبایانو چترګندو دوی په شل زره روپے وی سی آر اغسته حکومت بلا مهرباني وکړه وی سی آر باندې ټیکس معاف کو په چابړي خو ټیکس لګولې ده د کمیټه کارپوریشن ټیکس پیرنګي 1 روپے د بمبي فیسو او دی سی پیرنګیانو کې 25 روپے فیس 25 روپے میار تب په دې خپل ملک اخراجات زیات دي اخراجات ستاسو کفر او اخرى اخراجات نه دي زیات د خلکو اخراجات زیات کنه دا داسې اخراجات د خزو زیات دي 14 کروڑ روپے د کال د خزو د پودر او د سرخه خرچ دي 14 کروڑ روپے نو په چابړي دی هم ټیکس لګولې ده د کمیټې ټیکس پراپرټي ټیکس انکم ټیکس پلانټ ټیکس اوس بیا اخبار کې ورګړي چې گوشوارې داخلي کوي اعلی وزیران صاحب وزیر مالی وای چې دومره میرا غونډې کړې دومره میرا خپل دې په کې څومره ورکړي دومره غونډې کړې پټه په کې نه تا په کې سوار عزیزان عرض میں داؤ چې غیر ضروری اخراجات په دې ملک کې دومره ډیر دي چې څوک د لوګي مری لګیا دي وای څوک وای چې څوک او
څوک وی چې سو خورو د چا د سبزی په دکان سبزی نه خوخیږي چې نن څه پاخه کو تاسو چې سار لاشي د سیګوري پرونم دا پخ کړی بل ورځم دا پخ کړی بل ورځم دا پخ کړی بل ورځم دا پخ تاسو وایي کنه په دې غضب په ټول وخت یې پرون د داوی خزه ته پښتنه کې نن سره وړم پالک دې پتن درولې کچاله دې خدای و الوګان دې خدای و نو تا خدای و نو سره و تا خدای و دغه بلاګانې چې تاسو په کورونو کې ناشته دي کتا سو خور او ذکر کمړو مراشي په قبر می امتیاز یو کړ کمړو او زبمرو ما د پیښور خلکو سیټي عبدالغفور باندې مون پختای ماته کړي چې مرشو جنازم داغه اسمان ته رسولې و مفتی عبدالرحیم تبمیندو ویلې د پیښور خلکو چې مرشو نن یادوي چې واقعي مفتی عبدالقیوم تبم په کال کې 2 ځله په منونو کنځلې کولې چې مرشو بیام په قصخانه کې په باران کې جنازه ولا اوچتا کړو داسې به د بجلیګر مولا مرمانو کې نن ارامیان لستنه والو والا بل مولا نه دی پاتې په پیښور کې داستنی نن ټول خسیان شو تاج و تخت برقرار والا لگیا دی سے یا اللہ دعا ورته ولې وکم ما څه کار دی چې دله دوا کوم ځان لولې نه کوم نن ټول په قهر سګلاړه شورا کې ناشته سه څوک صوبائی شورا کې نه نوتی ته دې تاسو کوجی کیا ہے بڑا بوجھ سر پہ پڑ گیا اللہ کامیاب کرے کیا بوجھ سر پہ پڑ گیا ہے سر پہ تم ہے کیا تمہارے پاس کیا ہے شورا کے ممبر پہ کے کہنے پہ ایک رائفل کی لائسنس اگر تم نے کروا دی میری داڑھی منڈواؤ شورا ممبر نہیں دا خیٹی ممبر میں شورا سے نظم عزیزان و عرض میں داؤ چد ملک لاج ساتھ دا ملک گرے بالکل دا ہلاکت پا پلیٹ فارم والار دے دا ملک گرے بالکل دا تباہ پا پلیٹ فارم والار دے دو عظیم دشمنان یو روس او یو انڈیا داستا په سر ولاړ دي الله دې نه کی هغه ورځ کپه دې سرحد را پار شو پار نشو 1500 کرته د لراغه ته کور کې د لسړی وشته او مونږ څه کوو یو کوچی او د خارج جګړه ونه دا خاریان هډر چالاک دي اړنګتای به کوچی تواچو خراب او به ورزول دا کوچی به چر پاسه ده البته یو وری رازق ته یو وری رازق اخره به چې بیا را پاسه بیا به چړنه بیا دا کوچی را خراب واله البته یو وری رازق ته یو وری رازق اوس مونږ وایو چې ته یو وری بیا وکړه چې غلم مونږ زخیر دے دا سلام مړه ود بیت تو کچھ کیسے نه دا ماشومانو کې د پیښور کې زما تجربه شوه چې دا ماشوم په دغه ځای وکړ تو وته مارنه چې تاکشي بیا پدم الا بچي تو وته مارنه چې بیا تاکشي ای بلیا تو وته مړه دا مخ ولا تکسور کی په والو او تو وته مارنه منګا تاسو خیال راځي خدای دې نه کی هغه سات نن خطوه چې
چې کروس دې ملک تراغه زب ورته ویل کم وېما په خیراله به ورته وې روس هغه ورځ دې خدای نه راولي چې دې ملک ته روس راشي امين کروس راغه تب خره او خزه به خړی د روس قانون داده سره خره او خزه خره خره ماته ګنټي ډیوټي کوي او واخه خوري او خره ماته ګنټي ډیوټي کوي او واخه خوري والله کنه د کور مالک شناختی کارت او ایڈنٹی کارت بدر سره ہوٹل تبزیر ہوټای بخوري او مزدوری بکې د روس دا نظام دی دالار شه روسیانو نه تاسو کې په دې کابل کې چې روسیان راغلي دي په یو سیګریټ پسې د سپي غوندې منډي وي د سپو په یو سیګریټ پسې نو زما عزیزانو دا موای چې خدای روس راولي الله دې روس د صفای هستی نه میټاو خدای دې روس تباہ او برباد کړي او امریکا دې خدای هلاک کړي امریکا هغه ابلیس او هغه شیطان ملک دی ا بل خبره ده چې زمونږ ماماګان دي ډېر ورته څویل نه شو ځکه چې راشي نو سی او ساس کې فمنګلم راشي ما یو مسله کړې و چې د ابراهیم علیه السلام قرباني چې کړې و نو دا ګډړي غوښه چاو خوري چرته به موریدلی بیا خلکو مان ته پوښتنه کول چې هغه چاو خوري چې مولانا به وکړي هغه بجلیګر مولا وخوري الکه دا دې سغم جوړ کړي چې دا ګډړي غوښه چاو خوري ما موږ خبرو چې چاو خوري مسلې پته خو بکو کوم اوس دا مسله پرې دی اوس دا مسله رونی صحیح چې د سعودي عرب نه 15,000 ګډان راغه هغه واخې چاو خوري تاسو خیال هغه خو یو ګډوري او په مینا کې کنا دا 15,000 ګډان واخې چاو خوري وہی ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی اور گر پیر کا بجلی اور چراغوں سے ہے روشن ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی اور گر پیر کا بجلی اور چراغوں سے ہے تاسو هغه بدبخت قوم نه کاکا سے زیارت ته تلو ډیر راته سیو چې داغه سالانه اجتماع د طب په کې یو تقریر کې نزه ورسونو مرسونو تقریر زما عقیده نه دا منمه نه خود دیل په دې نیت لاړم چې بل موقره نه ملاويږي د بمبارای بدا زیارت ته او دا مخامخ اجتماع ده او دا دنیا ناس تا ده ځان مې په پورا ملاک په 1.5 لک روپۍ باندې د کاکا صاحب زیارت یوې میاشتې د پاره ټیکا کیږي په 1.5 لک روپۍ دا 1.5 لک روپۍ بیا په مختلف خلق باندې د دې چې کوم اولاده د پاغي تقسیمېږي په دې مسله ما کوی کوي چې زیارت په 1.5 لک روپۍ ټیکا کېدل څه معنا ده په دې مې پوي کوي چې په زیارت لچ بیا ورننه وتم داسې ډېرې د لوټونو پروت په دې مې پوي کوي چې د زیارت پیسو ته حاجت ده بیا د زیارت وسیو ګوره کروڑپتیان او اربپتیان دي دا غي ورته حاجت ده بیا د اسلام نه تپوسو کوي قران او حدیث نه چې د قبرونو حاصلات خورل دا په اسلام کې څنګه دنه به زمون خزي څوک منی کوي دنه به سړی څوک منی کوي یو نیم راشه وګوره دا شیخ جنید صاحب رحمت الله علیه زه د ډېر معتقدین ډېر لوی سړی په خپل وخت کې به حد ډېر ورته راغلم بچپن کې طالب توپ کې مولا توپ کې
اوس د آبادۍ لګي غنې شو مار ټول خلک تیږي چې کوم لار باندې زم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم لکه ځل لار لنډوا خواته سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم لار لنډوا نو دی وجنه اوس لږ مشکلاتي دی خو وګوره شیخ جنید دوو یو شیخ جنید پېښوري او یو شیخ جنید بغدادي رحمهم الله تعالی وتبارک شیخ جنید صاحب په دور کې یو ډمه وا دا په دې نه کېږي چې ورشي بابا قربان دې شم غلاف لاندې د سر نه بس سر چې دا الله نه سیوا دې بل چاته ټیټ کو پټکی کافر بل څوک دې چې دا په مخ کې به سر ټیټ شي د ټول بدن بادشاہ سر دی د سر بادشاہ تندې دی نو د ټول کائنات د بادشاہ په مخ کې به د ټول بدن بادشاہ ټیټه د بل چا په مخ کې به نه ټیټه په خبره پوهیږي دماوا د په دور حیات کې دماوا خلق ولرانه ویجی خلق غرق شو وچ ولی ودا یو دمه دا د شپې 1500 روپے لیو اور سړی ځل تشپتیره کیو 1500 روپے ورکی خلق تباہ ولور شي پیران دیته وي او بزرگان دیته وي تو اس دل اور سے حضرت بار تلوگ سارے شرابی تھی گئے سارے کافر تھی گئے عورتیں بے حیات تھی گئی ہیں جنو سنگیوں میں دعا تھی ایسا دعا تھی ایسا تسپے پلاس کے پجمات کے کیلاس تلخو خوان کوي تسپے پلاس کے پجمات کے کیلاس تلخو خوان کوي لیکن تورا پلاس کے پا میدان کے ادرے دل دیر خون کئی لوی پیر جناب محمد رسول اللہ صحابہ بچ خبر دل دے بد ٹولو نمخ کے پا میدان کے تورا پلاس ولاڑو مدینہ منورے حملہ کی گی صحابو چزان تیارولو چې بار وروت دی واپس را روانو صحابو ته ویلې وې صاحب عمله کیږي وې زمیدان نر عالم اسم نشته خیر خیریت پیر دیته وي بزرگ دیته وي مونږه زمانہ کې پیران دي مونږه د دیوبندیان بزرگان دے خلاف اولیاءوانو نہیں مندے اولیاءوانو جڑے نہیں مندے انہوں نے اچکار ایمان نہیں ولی مانا خدا دا دوست جواب بھی خدا نو منسی خدا دے دوست نو بھی منسی اولیاءوانو مننے یا گنکپانو نہیں مننے دا جیبونو گنکپان نہ مننے دا سلاسه دوانه مینو بس خا امين یا الله اولیاء څوک نه مني نن راپا سي ورونو هاي هاي خطر ده ورونو غرق شوي د سیمولیان ته دا شوی دي چې زیارتونه نه مني هاي هاي تاسو وایي چې وای دا خو اشتیا ده جو الکه څوک دی وای دا دیوبندیان زیارتونه نه مني تاسو چې چرته دیوبندې ګوري بیا لکه تور بلا چې ګوري وای دا بلا زیارت نه مني راشي ما نه زیات زیارتونه څوک نه مني ما نه زیات زیارتونو ته څوک زینا ما نه زیات دیرو ته څوک نزي هر سمنم خو پادیرا مړه د انکم ټیکس افسر نه منو ته په دې خبره موږ د پاکستان ټیکسونه نه منو دا پلانې ټیکس ورغم ورپسې مال په آرام کې نه زما په کور د ټیکس نه ګولې دي ویلو جمهور
راشه زما ژوند مطالعه کا کس کمی پورا کېږي او کزياتي تی واله خدای راستی کا نه درک ولجی دغه ما چې ستو در کوم نه دا د کمیټه ټیکس دی دا د پلاني ټیکس دی دا د پلاني ټیکس دی دا ټول ملک ټیکس برای خدا غیر ضروری اخراجات ختم کئی ٹیکسونو تب ضرورت اب پاتی نشی خبر میں چکولا دا شیخ جنید رحمت اللہ علیہ دمادا او 1500 ولور شي ورتوای چې بیگالا نور څوک مپرېدا او شیخ جنید سے بستا کور ترازی دمه چې دا خبر لاړو شیخ جنید سے زما کور ته ویلاو وسه خو دمه کار سے ابرازی امراغه بیبي څنګه چل دی 1500 روپے ودا 1500 روپے او شیخ جنید دا خیال نه کوي چې زه پیرم بزرګم د دمه کور ته زم خلکو کې بدنام شم خلق میں گوید کہ خسرو بت پرستی میں کند خلق میں گوید کہ خسرو بت پرستی میں کند مکافر عشق بود اسلام مرا درکار نیست وہی دی خلق کنا کوتنه وته بیبي په دې نه پوي کچ دا 300 روپۍ د په کومه وادرانه واغسته وې دې شپکه زما ځان تا ته وقف ته ته چې څو زبویم چې خج وې انکار خو بنکه وې نه وې خدا کوټه تلاړ وې بیبي ز پیرم صفائی دې راخوم ستاره جامو بدن سره پردي سړی لګېدلې دي ورشه غسل وکا علماء پاکی جامع واغوند بیا راشه بیا به خبرې کوم دمه بوتله غسل وکړو پاکی جامع په واغسته او راي واسطه چرته بیا ورته څوي وای دې دې خو ګره داسې پیر غوندې منځونه من ډېر خوښ دي نو شپوږ ددا نور خبره بکو خو په دې مانځو دیږي او جوړه کاته منستو کا او دو بزو کما بیا به نور خبرې کوي او به کوي داسې او شرمېدل یا قاما ته خو چې اجره ته د مراولې دا دراړ د روشنای پیدا ظلمي چي دي دا بکل خپل کرکولای راوالي د میته په سر کې د دې ډېر جوش نه کله ودا دی دا تماچ کولای چې پیدا کړی دا شلخه تماچ کولای دا پیدا کړی نو دا وځه ها ملک دی یو ټول یا دا دروال کلاشن کو پونه را پیدا کړی او عادت او سنت حکومت نشتا که حکومت کې لک سرستر غوي او سپیرټ پکې وي او د شپارسلی او د رشوتلی زمانہ نه وي محمد علي او لیاقت علي مرشو کنا نو شپارسلی او رشوتلی ژوندۍ شپارسلی او رشوتلی زمانہ نه وي او ما ترانی ولې چې تا ته د کلاشن کوپ چلولو ډېر خچل درځي تیار غزا ده په کابل کې او په دې تور خم نه ورولې چې ترغه والله کران راشي چې یا کابل فتح نه او یا شهید شوی نه چې ستا عمر چې تمانه بیا دزونه کې ته تاسو سال جوړ کړی یہ شیدلی وریجی در باندې خو یو ټرک ته مخېږي نو پټول لاره در نصیبه ده د بالا ماره دمبوکی جوړ کړی دي صاحب لا دا زامرګرو ته پښتانه لاړ دا پښتانه وګوره پښتون
ته خو د پښتون یو کردار ما ته وښایه. نور قومونه ولې اسمان سره خبرې کوي؟ ځکه چې هوش ته پکې. ته ولې ټوله ورځ سپي جنګې؟ ځکه چې جوش دی درکې. سوډا واټر بوتلې خو چې سر درنه وي لاندې بیا هیڅ نه. تماچه راواله سړی غول مخوره، ته غول مخوره بس. او چې ویلي بیا په خلکو پسې د مورم ګرځي، خویندې دي ګرځي، پلار دي ګرځي، در په در خاورې په سر. چاله اولی کیس ته چې کیس نه پانسی حکم در باندې وشي بیا په جوړه پسې ګرځي. داسې ده که نه ده؟ شرمېدلو په څه به شرمېږئ؟ تاسو له تقریر پکار دی. تاسو له تقریر نه، تاسو له کابل پکار دی چې سړی ګوره د مازغې الوزي داسې. دا تقریر خلق دی. دا بني اسرائیل دي. بني اسرائیلو به ښځه د لاس نه ونیوه، موسی علیہ السلام ته راوسته د دې ښځې نه مې که منې کې نو تا پیغمبر نه منم، او که دې نه مې نه منې کې نو منم دی. ویل دې نه به د اول منې کوم، ویل بیا دې پیغمبر اډو بنم. زه بالا مړی کې کله دکان کې ناست زما مخکې دا پښتانه تېرېږي ګډېږي، تماچې ورسره یې ګلونه یې چولي، په خر یې هلک سور کړی، ورسره بینډي. نو ماتم دسې ګوري او خاندي چې او بجلیګر استاد ته خو زمونږ برخلاف یا خدای ته دی وایه که نه چې زمونږ څه وکړي. د دې دا مطلب دی که نه کبل څه دی؟ یعنی ما ته کته او خندل د دې دا معنا چې خدای ته دی وایه که نه چې زمونږ څه کولی شي که نه شي. نو زما خدای بیا داسې چې په بالا ماڼۍ کې ډز غپ به داسې سملي او لک کې خلې پروت مورې های پای های څه چلو شو زوی مې چا وشو ډېر ښه وشو سم کار. رحمان بابا کی صدا ناجوڑ ہے تا ته بل ناجوړتیا نشته، د عشق بیماری ده درته. عشق نه توبه وباسه، یی عشق نه توبه نه وباسه. و خدای دې نورم زیات خپل یار ته وایي چې ستا په عشق طبيب وای ما رحمان تا، ستا په عشق طبيب وای ما رحمان تا، خبرداوي چې د حال تر دا بدتر دا خلق چې دینه زیات بدتر شي دي کې د دې زیات. شیخ جنید بغدادي رحمت الله علیه دمه په منځ دروله او به کیدا سی وای په ایمان څومره پښتانه ناشتي او به کوي. اوس به شیخ جنید بغدادي او پېښوري کوم ځای پیدا کوم په منځ دروله او د په سجده پرې وته او خدای ته وایي چې هر چی کردم بود آخر کردمش، هر چی کردم بود آخر کردمش، از زنا سوء نماز آوردمش. اے اللہ زما خودم رکار ہو چه دادم کار زنا وها ما د زنا نراوست او تا ته ودرولا. زما خودم رکار او دینه مخکی پس رجوع قلبی کار ترا. خدایا د دې زوس د زنا نه تورول او ځان سره تعلق جوړول یا الله دا زما کار نه دی، دا ستا کار. پس رجوع قلبی کار ترا قلبها قلب طفیل مصطفی. اے اللہ د دې زروس د زنا نه تورول او ځان سره تعلق جوړول خدای دا زما کار نه دی. اے الله د جناب محمد رسول الله په خاطر د ځان نه زنا نه تور کو ځان سره تعلق پیدا دمی چې دا ورته بیهوش تر سبا پورې بیهوش پرتاول. سبا چې را پاسې دا
د شیخ جنید بغدادي په لاس بیعت کو د خپل وخلو یا بزرګا شو بزرگان دې توای چې دمه دارونی وي د دمو کور تطلل به سعادت ګڼلو زما عزیزانو داغه خلق یو خزي ورته داسې ناس به باس کوزا به لڑا کړه کیوں ہے جی کیوں ہے وہ کراچی میں میرے مرید دے کار تے آگ لگی ایسی تے میں نے بجھا چھوڑا واہ سبحان واہ واہ کیا کہنے واہ واہ کیا کہنے یو خزی ورطا وی چی پیسے بروٹھائی میں در تکڑے در وی چی سب پخے وی جی سرکڑی چرگان وی خواہ اللہ دے قبول کی سنگیان ور سره لاړه چروټای تکینا خزی د پتموس کې د لاندې چرګي خېده او پاسه پی شیدلی ورجی اچولي ا پتموس راوړ پیر سه مخ کې وی خزی تا خو چې سرکړي چرګان به ویږي دغه در غریبی او الله کا نور سره سره غریبایم اخواکا موزری قدر نشه کوله د بزرګانو نور اغواړي څلا وی جو خوري کنه خیر ده نو زئی چیزو ورته پیر صاحب زما نو دې زنه کراچۍ کې د مرید اور لګېدلې خو ویني او سی ویجو لاندې چرګ نه ویني اوري چې دا سکړې چرګ پکې بوټي خپیر وېسته نه بای خدای ته وګوره خدای ته په دې کوڅو کې ګرځي چمټا ور سره د اوس پني پلانی بابا قلندر راغله ده خزی چې ورته د سیوګوري د دروازې په سوري کې سترګې سری وای خوري سوچا سید ده سترګې سری سوچا سید ده او سری هغه سترګې دا کمبخت په 400 سکلو سری شي نو دوی وی سوچا سید چیزی او سورنک لالو قلندر در نبی نوا دے کور تا دے خدای خیر کی قلندر در نبی مزا بابا علا مزا قلندر بے نوالا خدای تاو گوار غاٹ سنڈا بئی داتی عمرہ غٹ بئی چمٹا باور سرائی صحبہ خدای تاو گواری اے بدبخ قوم اے بدبخ قوم دا سی خلقو لخیرات ورکولم ناروا دی تی دیتا آماده کې چې په تیار درته ملاویږي مزدوری مکوا کار مکوا اے بدبخت تاسو وګورئ په شب قدر میاشت کې خزي پالونه اچي کړي خیال کړي اچي د پښتنو کې ټول وایي کنه پالونه اچي کم چې ورشه پتی خان پلاره ستاپا علم راووته تورته خوا زپکی راووته ایگیره بدی نورم لگه اوگیده شی انتا بے سروکو دا خبرین خونن میں دا خبر ضروری گنلی دی خواو گو رئی تاسو که دسم دی مارم میاشتوا پکارو چه شهادت سا خبری کرده دا دت سو ہوئی ما دغا ہوئی راغله وی تبی نیولې وی د کونانو ستن مې درته په سمبای کې واله دې دینه د تبا وطن ما دغه وی الته ملیریا نیولې او زه د لسبا الوا په حکمه د سپکار دی بای ملیریا تبی نیولې به اختیوزه کونان دل پکار دی دا د کونانو ستنې وی چې درته مې واله الله دې ستاسو ملیریا خکی زما ملیریا دې خدای پاک خکی زم ستاسو نه د قوم سړیم ستاسو د ملک سړیم کومه بلا کې چې تاسو ګیریې دغه بلا کې زا ګیری خزه کنټرول کوي لورا کنټرول کوي کرشتیا ځان ته پښتانه وایي نه د زپیغ لورا په چادرو کې سکولونو ته مليږي واخر دعوانا دا وتاسو ته په خور خار کې بیرون کچری گیٹ اشرف روڈ سر فقیر خان
ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. د دې نه علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریر به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي. ټلیفون نمبر دی 255 29 12.